عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ایمان درولو واقعه دادا داغي پس منظر دادی چې یو پیر دا ټول کافران راجم شول د مکه مکرمه او د فیصله وکړه چې مونږ له یو کس پکار دی چې هغه د نبی له صلوات و سلام سر مبارک مونږ لراوړي. عمر رضی الله تعالی عنہ پاسې دو دی وی چې رز بدا کارو کم او هغه هم وی چې تاکا صرف تو کول شي نو رسو کوم نشي کوله. عمر فاروق رضی الله عنه په لار روان دي تور ور سره دا یو صحابي ول مخله ورغه ورته وی سکه عمر فاروق ورته وی زم د نبی له صلوات و سلام سره ولم او تویخه و چې ته د نبی له صلوات و سلام خالزي نو به لار شه د خپل خور فاطمه خبر واخله ځکه چې هغه مسلمانه شوې ده ولوم به د خپل کور غم وکا بیا د بهر غم کوا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغه خپل خور کرا دروازه اڑبولا دی پوښل چې عمر فاروق رضی الله عنہ راغه. عمر فاروق رضی الله عنہ کو ترانه وته چې وی قتل د خور په لاس کې یو پاڼه غونته کې دا او په هغه باندې الفاظ لیکل شوي دي. عمر فاروق راغه او خپل اوخه هغه وخو دا غخور فاطمه رضی الله عنها مخ تشوا نو عمر فاروق رضی الله عنه مخنیوی کولو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه لم یو گزار ورکو په مخ باندې چې هغه سره د هغه وینه په مخ باندې رامات شوا. نو هغه وته وی چې عمره کته عمر نو اعظم استاخور يم کته د خطاب زوی نظم د خطاب لوریم چې سکول شي هغه وکم په پیغمبر باندې ایمان وروړي دي موږ د خپل لار نه واپس کیږو. چې کله عمر فاروق دا خبر وریدا لګ هوش کې راغی او په خوا کې یو پاڼه پرته وه ورته وی دې باندې سړي کلی شوي دي ما ته دا ووایې خور ورته وی چې دا ستا نه ویلو نه دي چونکه ته دې وخت کې کافر یې مشرک یې لہذا ته لومبې غسل وکړه د هغې نه بعد به مونږ تعالی دا درکو او د دې تلاوت به ته وکړې یا مونږ به درته وورو. چې کله یې غسل وکړو نو هغې ورته د سورې طه آیتونه ورول طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى دا ټول آیتونه ورته ووی. عمر فاروق رضی الله عنه په زړه کې د ایمان جذبه روچته شوه او ویل چې ما نبی له صلوات و سلام له بوزه نبی له صلوات و سلام له راوستو او نبی له صلوات و سلام په دغه وخت دار ارقم کې ناستو موجودو دا د صحابه مدرسه وا د نبی له صلوات و سلام مدرسه وا. چې کله عمر فاروق رضی الله عنه التکلاړو ټول صحابه کرام تر روخ کلی هغه وی عمر فاروق د نبی له صلوات و سلام د قتل په اراده باندې راغلی دی. عمر فاروق حضرت حمزه رضی الله عنه وی چې را پرې کې دې کچری د نبی له صلوات و سلام د قتل په اراده باندې راغلی نو موږ به د نصر قلم کو. عمر فاروق رضی الله عنه را مخ ته شو او وی د الله پیغمبره ما ته کلمه وایي زه مسلمانېږم. چې کله نبی له صلوات و سلام ته کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې څنګه دا کلمه عمر فاروق رضی الله عنه وی په دار ارقم کې د ناره تکبیر او د الله اکبر اوازونه اوچت شول. مسلمانانو کې یو جوش او جذبه اوچته شوه ځکه چې اسلام ته د عمر رضی الله عنه په وجه باندې قوت میلاو شو. نو عمر فاروق رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د په ایمان وروړلو سره کفر کمزور شو او د په ایمان وروړلو سره اسلام ته قوت میلاو شو اسلام ته عظمت میلاو شو. د نبی له صلوات و سلام مټې مضبوطې شوې